أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا. محترمو ناظرینو کتونکو الہ العالمین هم سره د ما کامل ایمان برخه نصیب کا او الله تعالی د مونږ تاسو مرګ د شهادت نصیب کی او الله د مونږ تاسو قبر او د آخرت زندگی خیسته کی. ناظرینو کتونکو څه وخت کیږي چې صحابه کرامو په شان کې بېدبې شوي دي د اهل تشیع د طرف نه او د شیعګانو د طرف نه او د هر مذهب والا چې د اصحاب کرامو په شان کې بېدبي کی مسلمانان دا بېدبي نشي برداشت کولی او ځکه یې نشي برداشت کولی چې صحابه و شان په قرآن او په احادیثو کې کوم واضح دی، کوم د ورځې د نمر په شان روښانه دی، هغه د بل چا شان نه دی بلکې د صحابه و شان دی. لکه الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی، والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان راوړی محمد صلی الله علیه وسلم سره، اشداء علی الکفار کافر باندې ډیر سختی، رحماء بینهم په خپل منځ کې سره ډیر رحم دل دي او مهربان دي او رحم کوونکي دي. تاسو وکتل رونو چې الله تبارک وتعالی د صحابه او صفت وکړو په قرآن پاک کې. الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې د صحابه او شان بیان کړو او الله تبارک وتعالی د صحابه او هغه مرتبه بیان کړه چې دوی رحم دل دي او په خپل منځ کې سره ډیر زیات نرم دي او په کافرو باندې سخت دي. محترمو داسې په اوله سپاره کې کا انسان وګوري، الہ العالمین په دې اوله سپاره کې چې کله کافر وویل چې یاره دا قرآن پاک او دا د الله د دین خبرې، دا خو دا دین چې چا قبول کړی دی دا کمکل دي، دا سفها دي. الله تبارک وتعالی ورته جواباً څه فرمایي چې تاسو کمکلان یو، تاسو کمکلې، تاسو سفها یو، لیکن تاسو ته پته نه لګیږي کمکل تاسو یو. وګوره الله تبارک وتعالی د صحابه او دفاع فرمایله. او بیا که موږ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارکو ته راشو نو احادیث مبارکو کې سرور دو عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله فی اصحابی لا تتخذوا من بعده غرضا. ویریږئ د الله نه، ویریږئ د الله نه او ویریږئ د الله نه. د ما صحابه د ما نه بعد نخکه مه جوړوئ، د ما صحابه د ما نه پس مطلب چې هر سړی پې گزار مه کوئ، هر سړی په بدو ردو باندې مه یادوو. دا دی د صحابه و شان چې نبی علیه السلام څومره پې خفه کیږي. او بیا په یو بل حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، او دا چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې النجوم امنة للسماء، دا ستوري چې دي دا د اسمان د پاره امن دی. او دا یاد لرئ او صحابه چې دي دا د ما د امت د پاره او د ځمکې د پاره امن دی. څومره غټه مرتبه شوه. او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې کله ستوري د اسمان نه لاړ شي اسمان به راوغورځېږي ځکه چې قیامت به شي. خو چې کله صحابه د ځمکې نه لاړل او د ما د امت نه لاړل نو رادرومي به د ما امت ته هغه خبرې چې هغه خبرو وعده شوې دو، فتنې به رادرومي، جنګونه به رادرومي. صحابه د ما د امت دپاره امن دی. دغې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي، مسلم شریف حدیث دی، چې تاسو صحابه مرتبه نبی علیہ السلام بیانوي. فرمایي نبی علیہ السلام مبارک چې صحابه دومره اوچته مرتبه لري چې که تاسو ای امتیانو د احد غره قدر سره زر خیریات کوي او صدقه کو، د احد غره قدر سره زر تاسو صدقه کو او خیریات کو، د صحابه یو مد صدقې ته د احد غره د سره زر صدقه نه رسیږي. یو مد کتابو لیکلي چې مد ویلی شي 2 پاو ته، لکه موږ پښتو کوی چې نیم سیر، 2 پاو ته مد ویلی شي. د صحابه مد
د غنمو یا د شعیرو د وربشو یا د قجورو او د ماوته چې کوم صحابه نه دي هغه د احد غره که در سره زر صدقه کی بیا هم د هغې صحابي د 2 پاو د صدقې اجر او ثواب رانه ډېر دی. دغې وجې نه رونو کوم خلک چې د صحابو په شان کې بې ادبي کی یا د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یا د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ په باره کې یا د چا په باره کې نو دا مسلمانان نشي برداشت کولی او بالکل صحابه کرامو نه موږ سرونه قربان، صحابه کرامو مرتبه نه او د دوی د پخو د ګډ نه موږ ټول قربان. الہ العالمین هم د دغه صحابو په صفونو کې په ورځ د قیامت سره د ما راپورته